کیتلیب نشته، ام آر آی نشته، سی ټي سکین نشته، همدغه شانته سکرټران راغلي دي، فوټوسیشن شوی دی، بیا چې هیڅ کار وزیران راغلي دي دلته کې دا یو کار پکې وشي چې ورځ د پاره زه صفوي شي. خو لکه تاسو جي هسپتال له خو محکمه صحت هیڅ قسمه چې کوم دي څه پیدا ورنه باندې تاسو خپل د صفایي خیال وکړئ که نه لاسونه بندوي بېګا د دلته راینو د دومره سکابینو ډېر زیات سپین دلته کې یو کس و هغه ته ما وویل یو کس راوله هسپتال کې ډېر زیات سپین دی وارډ کې ما ته ویل کس ته رالیږم ما له به یې څوک هم رانه لېږل. خبرې چې سرکار ډېر ښې کېږي. اتمه میاشت ته چې د وی ایمرجنسي کې نشته دی، دا یې روز د ډاکټرانو د مریض جګړه وي. لکه عملي کار دی چې همدغه شانته سکرټران راشي خبرې وکړي ولاړ شي او بس ప్రతి స్టూడెంట్ ఎక్కడే మాకు కష్టం ఇది బాగా రావాలి ఒక స్టూడెంట్ ఇంజెక్షన్ మాట బాగా రావాలి डिमांड करेगा इसीलिए तो डिमांड पता देखना डॉक्टर स्टाइल निकले होता है ډاکټر صاحب دا پوښتنه به کوو 15 کالو شو په دې هسپتال کې برتي نه شوی، کیتلیب نشته، ام آر آی نشته، سی ټي سکین نشته، همدغه شانته سکرټران راغلي دي، فوټوسیشن شوی دی، بیا چې هیڅ کار وزیران راغلي دي دلته کې دا یو کار پکې وشي چې ورځ د پاره زه صفوي شي. خو لکه تاسو جي هسپتال له خو محکمه صحت هیڅ قسمه چې کوم دي څه پیدا ورنه ورسې دی ما تاسو ته وی چې د سیکنډري ریوامپ په نوم څه تاسو ګورئ. بیسیکلی سرکار کارداري چې دلته سہولت بهتر کړي، سہولت داري چې دلته انفراستراکچر بهتري، دا وارډز حالت بهتري. نو دا تاسو کوم دا وانه ودانې دلته یې تاسو په ډېر واډونو کې چې دی هغه مات کړي دي دوباره جوړیږي به دا به ډېر بهتر جوړیږي ان شاء الله. دویم دا چې په ړنبي ځل دې ځل دا وشو چې د دوايانو بجټ چې دی دا ډېر په ټایم باندې ریلیز شو. دې ته پرونه بل ورځ چونکې مخکې به داسې چې 15 شپږ میاشتې به ډیلې به هغه دا ډیلې به فار obvious reasons ځکه چې دا پروسس داسې دی چې تاسو آرډر ورکړئ د هغې نه دلته رارسېدو راپورې بیا د هغې د لیب دپاره. نو دې کال چې دی دا پروسس ډېر د وخته کمپلیټ شوی. دې ته پرون بله ورځ بجټ ریلیز شو. الریډي د دې سره په سټور کې کافي دوايانې دي، د هغې موږ سره پراپر د ټریکینګ نظام دی. باقي چې دی 50% چې بجټ ریلیز شو په هغې باندې کولی به شي، هغه 50% به ورته انشاءالله هغه نور هم وشي. نو دا همدا سهولتونه دي د سرکار کار دی بنیادي دلته لوکل زموږ ایم ایس چې دی هغه د دې ځای ایډمنسټریټر دی. سرکار بجټ ورکوي، سرکار هغه اکوپمنټس ورکوي، سرکار هغه ته سټاف ورکوي. ما په خیال دلته چې کوم سټاف دی دا کافي سټاف صحیح نه تاسو جیو ساتل چې کوم دی نو دغه کورته کړل ډیلی ویج ناستې چې چټه ته ډیلی ویج ناستې سویپر چې کوم دی کمپیوټر ته ناستې خبرې چې سرکار ډیر ښې کیږي. اتمه میاشت چې د وی ایمرجنسي کې نشته دی، دا یې روز د ډاکټرانو د مریض جګړه وي. لکه عملي کار دی چې همدغه شانته سکرټران راشي خبرې وکړي ولاړ شي او بس کیسه داسې دی. زما په خیال په مایک باندې ستاسو را خبرې هم ډېرې اسانې دي ځکه چې ډېرې خبرې داسې وایي چې دا داسې کول پکار دی داسې کول. موږ د خپل کور معاملې هم چې وګورو دغه شان د سرکار معامله هم ده، د هغې لپاره بجټ دی، طریقې کار دی. اوس تاسو وکتل چې د صوبایي حکومت 2400 کسان نوي واخیستل په کانټراکټ بیسس باندې. د هغې آرډر چې دی پرون نابلد شو هغې باندې د کوټ آرډر و زما په خیال د یو نیمه 2 میاشتې د هغې د وجې ډیلې. نو په هغې کې زموږ نرسنګ سټاف هم دی، په هغې کې زموږ ایم بی بي ایس ډاکټرز دي، سپیشلیست ډاکټرز دي. بل د سرکار اوس موږ په خپل دغه کې د کنسلټنټ دغه هم چې دی برتي مې انشاءالله دغه کېږي. نو چې څونه زموږ د ډاکټرز کمې دي انشاءالله هغه خو به ژر تاسو وینئ زموږ په بیچو لیول باندې کوم لرې لرې علاقې دي چېرته چې دغه ډاکټر به نه و اویلیبل. اوس موږ دې ځل فیسیلیټي بیسډ اپاینټمنټس وکړو. هغه اپاینټمنټس په چې هغه ځایونو ته خلک لاړ شي. ګوره چې په بیچو کې ډاکټر وي نو د تبې مریض به ولې دې هسپتال ته راځي ټیک ده که نه. دغه شان د بیچو په لیول باندې موږ د هغې زموږ پرایمري ریوامپ یو بل پروجیکټ دی هغې له موږ لیچ فیز ورکوو، د هغې لوکل دغه ته پیسې موږ ورکوو چې یاره څنګه چې په سکولونو کې پی ټي سي فنډ دی هغه شان فنډ موږ ورکوو چې تاسو خپل انفراستراکچر بهتر کړئ. هلته موږ د ټیسټینګ والا چې کوم انیشیل دغه دی هغه موږ انشاءالله بهتر کوو. د هغې لپاره موږ د موډل بیچو یو کانسپټ هم اوس دغه کوو په راولو انشاءالله. زر به تاسو وګورئ په هغې زموږ کار شروع دی. نو دغه شان تاسو به په رورل ایریاز کې موډل بیچوز به بهتر انفراستراکچر سره بهتر سټاف سره. نو دا تنقید د دې حده پورې خو زه دا پازیټیو اخلم که ان کیس په یو هسپتال کې سہولت کمزورې دی
او هغه ما تاسو ته وویل چې زموږ د صوبایي حکومت چې دی دا پرایورټي ایجنډا ده چې د سهولت هغه صحت سهولت بهتر شي. ان شاء الله کو چرته کمې بیشي دی ما نن ویزټ وکړو سیزونه ما ځان سره نوٹ کړ او ان شاء الله کوشش وکړو تاسو په لشکل ورځ کې تاسو سرپرایز کو هغه ډیر بیا بهتري او زر نه تاسو به ان شاء الله 10 15 20 دن کې ښه کافي ویزیبل چینج ان شاء الله. سیکرټري صاحب ذخیرنه پوښتنه دلته کې 66 کې مساله رااله هغه سری نشته دلته کې چې کم دی یو ټیوبویل دی چې موټر خراب شي نو 3 ورځې خو بیا هسپتال ته ځان سره وروړي جنریټر دی خدا نه خواست بجلی لاړه خراب شو دلته کې خو سولر سیستم شته نه د 2 لاکو هسپتال سره دا مزاق ولې د جی لکه تاسو ډېر لږ وخت شو خو مازی کې خودي سره مزاق شوی دی ما تاسو لګي تاسو ډیر ګیلمن ته ډیر هغه دی بنیادی د ویزټ مقصد هم دا دی تاسو کتلی چې کوم نارملی چرته ویزټ نکېږي نو هغه ډیر سیجر داسي چې هغه په نظر کې نه راځي. اوس ما په خپل ویزټ کو په خپل دی ویزټ کې ډول سیجر ما ابزرو کو هغه د صفایي صورتحال دی کو هغه د ډاکټرز دی کو د دې اکوپمنټس دی تاسو په ویزټ په خپل موقع نو اوس دا زما ذمہداري ده چې د دې کمې بیشي د سیجر په داسي دغه کې بجات فنډینګ وکړي هغه لپاره بیا زموږ سرکار کې چې کوم طریقې کار دی پاغه وکړو او ان شاء الله دا وړي کوم مسلې تاسو وکړئ دا خو مونږ میجټ ټیکو بل تاسو ته رقم یې د دینه بعد اوس ته ما دا وي چې ایمرجنسي کې به پرایویټ سړی به سټریچر نه لګوي څنګه چې ایمرجنسي نه سړی راشي له گاډي نه راکوزي دا د هسپتال د انتظامی ذمہداري ده چې هلته هغه ولاړی او د دې نن نه به د شپږ کسان ماته نومینیټ کړي دوه په مارنینګ کې دوه په ایونینګ کې او دوه په نایټ هغه کسان به موجود دي چې څنګه ایمرجنسي راشي هغه به سټریچر سنبالي هغه کو اوټي ته رسول دي اوټي ته به رسي کو چاته واټ ته رسول دي واټ ته به رسي کو چاته مال ته راکول دي دا انیشلی دا کو دویم دای چې ډیر سيزونه تاسو کتل چې راغلي پر اړه بجټ ضرورت نشته مطلب چمنونه دي دا غیر لپاره خو د درې مالیان دي لګون دي اوسو مزار بوټي ولا وروړل څنګه چې په خپل کور کې پر روزانه بنیاد باندې هغه کې سيزونه بهتر کوو نو دا شان دا هم زموږ کور دی دلته چې څونه خلک نوکری کوي دا غیر لپاره هغه زیات وخت دلته تیریږي دا مشري دی خپل کور نه زیات ټایم هسپتال کې تیری دا شان دا نو ډاکټر سری دا غیر زیات ټایم تیری ان شاء الله چې وړي وړي دغه دي چې پاغه کې به غیر ایڈمنسټریټیو نیچر کې دي مسلې دي نو هوپفلی ان شاء الله 20-25 دن کې به تاسو ته ویزیبل چینج دي ثانک یو ډیر زیات مننه کوم ګران غتونکو سیکرټري صاحب دورو کړه ټول واډونو ګرځیدو الله دې کی چې دا سیکرټري صاحب د 400 د دغه 2 لک خلکو په امیدونو باندې پوره رسی لکه چې ماضی کې ګیلیم شته راغلي دي تللی دي نو د هسپتال کې سہولت پکار ډیره مننه کوم